أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو او معززو معاصرینو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ په دې هیله چې سلامت اوسئ ګرانو معاصرینو تیر ورځ درس کې مونږ تاسو په ایالتي او فدرالي نظامونو کې خصوصي بین المللي حقوق د بحث او مطالعې لاندې ونیول د نن ورځې درس زموږ تاسو د خصوصي بین المللي حقوقو اړیکې د نورو علومو او څانګو سره همدغه درس دی زموږ تاسو نوی درس د هرې یوې ټولنې موجودیت په نړۍ کې د ډول ډول روابطو د استحکام او پیوند په اساس په مختلفو اشکالو سره پیژندل کیږي تر ټولو ستره اړیکه حقوقي رابطه ده چې د ټولنې مختلف دولتونه یو د بل سره تړي دا چې هر هیواد ځان ته ځانګړي او مشخص حقوقي قواعد لري چې د داخلي حقوقو په نامه سره یادېږي داخلي حقوق د ډول او اکثریت له امله په مختلفو اقسامو سره ویشل کیږي چې تر ټولو مهمه طبقه باندې عمومي حقوق او خصوصي حقوق دي هر کله چې د یو هیواد محدوده حقوقي اړیکه د خپل قلمرو په داخل کې پاتې شي نو بیا د حقوقو انکشاف ته کومه خاصه توجه نه ترسره کیږي تیرو تجاربو دا ښودلې ده چې هیڅ یو هیواد خپل اړیکې د خپلو سرحداتو په داخل کې محدود کړي نه دي بلکې د نورو هیوادونو سره د ضرورتونو او اړتیاو د مرفوع کولو په موخه ټینګې کړي دي چې هغه ته نړیواله ټولنه ویل کیږي نو ځکه ویلی شو چې نړیواله ټولنه عبارت د ټولو هیوادونو د ډول ډول اړیکو د تجمع څخه چې ترڅو ټاکلي حقوقي قواعد پر حاکم وي او ځانګړي حقوق تنظیم کوي چې هغه عبارت د بین المللي حقوقو څخه دي چې په نړیواله سطحه خصوصي مناسبات د خصوصي بین المللي حقوقو په غاړه دي د دې لپاره چې موږ تاسو پوه شو لومړی د داخلي حقوقو سره د بین المللي خصوصي حقوقو رابطه د بحث او مطالعې لاندې نیسو د خصوصي بین المللي حقوقو رابطه د بین المللي بخښنه غواړم د لومړی د داخلي حقوقو سره د بین المللي خصوصي حقوقو رابطه د بحث او مطالعې لاندې نیسو مونږ تاسو پوهیږو چې داخلي حقوق عبارت د هغه قواعدو مجموعه او ټولګه ده چې د یوه هیواد د قلمرو په داخل کې پلي کیږي او په عملي ډګر کې هیڅ ډول خارجي اړیکه ونه لري خو خصوصي بین المللي حقوق د افرادو روابط په نړیواله سطحه سره تنظیم کوي د ښې پوهېدنې لپاره په موخه لاندې مطالب د بحث او مطالعې لاندې نیسو لومړی الف د داخلي حقوقو او د خصوصي بین المللي حقوقو ترمنځ د اشتراک وجوهات دوهم یا به د داخلي حقوقو او خصوصي بین المللي حقوقو د اشتراک وجوهات دغه د بحث او مطالعې لاندې نیسو لومړی د داخلي حقوقو او خصوصي بین المللي حقوقو ترمنځ د اشتراک وجوهات د داخلي حقوق تر ټولو مهمه منبع او سرچینه قانون او قضایي رویه ده چې د همدغه هیواد لخوا وضع شوی وي چې د خصوصي بین المللي حقوقو هم د داخلي حقوقو سرچینې د اصلي منابعو په حیث پیژندل کیږي هدف د دې نه همدغه ده چې په داخلي حقوقو کې هم مهمه منبع او سرچینه قانون او قضایي رویه ده او په خصوصي بین المللي حقوقو کې هم دغه د اصلي منابعو په حیث پیژندل کیږي یعنی دا یو حقیقت دی چې خصوصي بین المللي حقوقو پورې ټول اړوند ادعاوې د هر هیواد د داخلي محاکمو واک شمیرل کیږي نو ځکه د خصوصي بین المللي حقوق قواعد او مقررات د هیواد څخه خارج قابل د ایمان نه دي مګر په محدودو مواردو کې خارجي محاکم ورته رسیدګي کوي دوهم موږ تاسو د داخلي حقوقو او خصوصي بین المللي حقوقو د اشتراک وجوهات د بحث او مطالعې لاندې نیسو یعنی مشترک وجوهات یا همدغه چې د قانون او قضایي رویه هم په داخلي حقوق کې استفاده ونه کیږي او هم په خصوصي بین المللي حقوقو کې د اصلي منابعو په حیث باندې شمیرل کیږي لکه څرنګه چې مخکې وویل شول چې خصوصي بین المللي حقوق په ځینو حالاتو کې داخلي حقوق سره یو شانوالی لري مګر په بعضو مواردو کې فرق لري
یعنی د افتراق موارد اوس مطالعه کوو. لومړی د اصول لمخې داخلي حقوق د شکلی او ماهوي قوانینو او مقررات د وضع کولو په چوکاټ کې رامنځته کیږي چې د یو هیواد اشخاص او افرادو لپاره حقوق او تکالیف اجازوي. دوهم د خصوصي بین المللي حقوقو د قوانینو او قواعدو وضع کول د شکلی رویه لکه د محاکمو قضایي واک، د حاکم قانون ټاکنه، د خارجي احکامو د اجرا پیژندنه په حقیقت کې د هغه بین المللي حقوقو پورې اړوند قواعد ټاکل دي چې ترڅو حاکم قانون چې د قاضي د ماهیت سره یو شانوالی ولري پیدا کړی شي. د مثال په ډول که چیرې یوه دعوا د هیواد په محکمه کې د څېړنې لاندې ونیول شي او د خارجي عنصر لرونکي وي، نو محکمه یوازې د نوموړي قضیې په اړه د همغه هیواد د ماهوي قوانینو او مقرراتو مطابق غوښتونکي تصمیم نیسي. سرحد دی چې نوموړي قضیه د یو خارجي عنصر لرونکي هم ده. لکه د افغانستان محکمه د لومړي ځل لپاره باید د افغانستان د قواعدو د تعارض حل وټاکي چې آیا د افغانستان محاکم د څېړنې او رسیدګۍ واک لري او کنه. هر کله چې افغانستان قضا د رسیدګۍ واک لرونکي وي، نو بیا لازمه ده چې واک لرونکي قانون تشخیص او معلوم کړي. د داخلي حقوقو د مقرراتو او قوانینو په تنظیم کې د ټولنې عمومي نظم په نظر کې نیول کېږي. په داسې حال کې چې د خصوصي بین المللي حقوقو د قوانینو او مقررات په جوړونه کې د ټولنې او جامعې د عمومي مصالحو ترڅنګ د هیوادونو ترمنځ د مسالمت ژوند او رفتار په نظر کې نیول کېږي. نو ځکه د داخلي قوانینو او مقرراتو د تنظیم په وخت کې د جامع حاکم حقوقي قواعد مد نظر ضروری ده. په داسې حال کې چې د خصوصي بین المللي حقوقو د قواعدو او مقرراتو په جوړونه او تنظیم کې د نورو ټولنو د حقوقي او اجتماعي روابطو په اساس او هم د بین المللي جامع حقوق په نظر کې ساتي. همدارنګه خصوصي بین المللي حقوق د سرچینو له مخې د نړیوالو معاهداتو او کنوانسیونونو د قواعدو او مقرراتو په جوړونه کې ستر رول لري. همدا قسم د داخلي حقوقو په ټولو دعواو کې د دعوی ټول مؤثر عناصر چې د همغه هیواد په حقوقي نظام پورې مربوط وي د څېړنې لاندې نیسي. په داسې حال کې چې د خصوصي بین المللي حقوقو په دعواو کې خارجي عنصر لکه تابعیت، اقامتګاه یا د غیر منقولو اموالو حقوق په بهرني هیواد کې او یا د اسنادو تنظیم او یا هم د تعهد د اجرا محل په یوه خارجي هیواد کې د بحث لاندې نیول کېږي چې عملاً د هیواد حقوقي نظام ګډون څرګندوي. همدا قسم د داخلي حقوقو اړونده دعواوې د داخلي منابعو او سرچینو له لارې د بحث او څېړنې لاندې نیول کېږي. خو د خصوصي بین المللي حقوقو پورې مربوط دعواوې د دوو یا څو هیوادونو او یا هم د بین الحاکمیت تجارتي مرکز لخوا لکه بین المللي تجارت اتاقونه او د داسې نورو لارې اقامه کېږي. په داخلي حقوق کې د محاکمو د احکامو صدور، ثبت او د اړونده اسنادو جوړښت د همغه هیواد د محاکمو په مقر کې تنظیم او ثبت صورت نیسي. خو د خصوصي بین المللي حقوق په اړه د قضاتو د احکامو صدور، ثبت او د اسنادو سختار د خارجي دولت د قلمرو او سرحداتو پیژندنه ضروري ده، په صورت کې چې د عمومي نظم او اخلاقو د هیواد سره مخالف نه وي. همدا قسم په هغه صورت کې چې خصوصي بین المللي حقوق د بین المللي وصف درلودلو سره د حقوقي مسایلو او موضوعات په اړه د داخلي حقوقو د روشونو تګلارو څخه استفاده کوي. د خصوصي بین المللي حقوقو اړونده مقررات او د قواعدو تضمین د داخلي حقوقو په هماهنګۍ سره اجرا کیږي. د بلې خوا داخلي حقوق د الزامي قواعدو او مقررات په عنوان چې د افرادو په اړیکو او حقوقي اشخاصو په روابطو باندې په یوه ټولنه کې حاکم وشمېرل کیږي. همدارنګه خصوصي بین المللي حقوق د یو هیواد د قلمرو څخه خارج بین المللي ټولنې ته سرایت کوي. سرحد دی چې خصوصي بین المللي حقوق د داخلي حقوق سره یو شانوالی لري او د هر هیواد د داخلي مرجعو په تصویب باندې رسېدلی، خو ماهیت او مقصد یې بین المللي دی. طبیعي خبره ده چې دا دواړه حقوقو رشتې د دوو رشتو په حیث د مختلفو دولتونو نږدېواله او د داخلي حقوقو د پرمختګ باعث ګرځي. بل مونږ عنوان لرو د خصوصي بین المللي حقوقو رابطه د عمومي بین المللي حقوقو سره.
دوام عنوان د خصوصي بین حقوقو د عمومي بین المللي په دا کې مونږ هم دوه موارد د بحث لاندې نیسو. لومړی موارد د خصوصي بین المللي حقوقو او عمومي بین المللي حقوقو مشترک وجوهات، دوهم د خصوصي بین المللي حقوقو او عمومي بین المللي حقوقو د افتراق وجوهات یا د تفاوت وجوهات د بحث او مطالعې لاندې نیسو. لومړی د خصوصي بین المللي حقوقو او عمومي بین المللي حقوقو ترمن مشترک وجوهات. پورتنۍ دواړه څانګې د حقوقي بین المللي جامعه پورې اړه لري په دې ډول چې د عمومي بین المللي حقوقو الزامي قواعد او اصول د خصوصي بین المللي حقوقو د منابعو د روش او توزیع لپاره ډیر ګټور دي. نو ځکه په دې بنا عمومي بین المللي حقوق ممکن د قواعدو او اصولو تدوین په غاړه لري چې هر هیواد د داخلي محاکم کولی شي چې د شخړو او موضوعاتو په حل او فصل کې د بین المللي حقوقو په اړه استفاده وکړي. د عمومي بین المللي حقوقو مقررات او قواعد د خصوصي بین المللي حقوقو د مقرراتو او نورمونو د انکشاف او توسعه په هیوادونو باندې تاثیر واردوي چې دا تاثیرات د بین المللي حقوقو د کلي اصولو په چوکاټ کې د بین المللي کنوانسیونونو او د بین المللي عرفونو په اساس د اختلافاتو حل او فصل ته رسیدګي کوي. راځو یو خلاصه د دې ته، اگر چې ما په چپټر کې د دې نه ډیره یادونه کړې ده، خو د دې لپاره چې تاسو په دې باندې داسې پوه شئ تر څو پورې چې په آینده کې د تاسو د ذهن نه وځي. مونږ د عمومي خصوصي او بین المللي حقوقو او عمومي بین المللي حقوقو مشترک وجوهات په دغه درې مواردو کې یعنی په لنډ ډول سره مطالعه کوو. یعنی مونږ د دې لپاره هغه لنډیز خلاصه ډول باندې دا ذکر کوو چې د خصوصي بین المللي حقوقو او عمومي بین المللي حقوقو ترمنځ یوه مشترکه رابطه همدغه ده چې په دواړو رشتو کې که خصوصي بین المللي حقوق دي او که عمومي بین المللي بهرنی عنصر وجود لري. یعنی یو مشترک وجود همدغه ده چې هم په خصوصي بین المللي او هم په عمومي بین المللي حقوق کې بهرنی عنصر یا خارجي عنصر وجود لري. یعنی یو مشترک والی په دې کې ده. دوهم په دې کې ده چې په خصوصي نړیوالو حقوق کې سربیره پر دی چې داخلي منابعو څخه ګټه اخیستل کیږي، د عمومي نړیوالو حقوقو د سرچینو په تیره بیا د نړیوالو تړونونو څخه هم ګټه اخیستل کیږي. یعنی مونږ په خصوصي بین المللي حقوق کې د داخلي منابعو څخه استفاده کوو، خو مګر په بعضو مواردو کې د نړیوالو عمومي حقوقو د سرچینو څخه بیا خصوصا د نړیوالو تړونونو څخه استفاده. دا هم یو مشترکه رابطه د دوی په منځ کې ده. دریمه مشترکه رابطه چې د خصوصي بین المللي حقوقو او عمومي بین المللي حقوقو ترمنځ وجود لري هغه دغه ده چې په هغه صورت کې چې د خصوصي نړیوالو حقوقو د قواعدو تنظیم په برخه کې د دولتونو ترمنځ اختلاف رامنځته شي، هغه ته د نړیوالو مرجعو لخوا رسیدګي کیږي چې نوموړی اختلاف د نړیوالو عمومي حقوقو د مقررات په اساس سرګي. د دې نه هدف همدغه دی چې کله د نړیوالو خصوصي حقوقو د قواعدو په تنظیم کې د دولتونو ترمنځ کوم اختلافات رامنځته شي، بیا د نړیوالو مرجعو څخه هغه کېږي مرجعو لخوا هغه ته رسیدګي کوي. یعنی دا نړیوال مرجع د نړیوالو عمومي حقوقو په اساس باندې رامنځته کېږي او د هغې په اساس باندې څېړل کېږي. نور چپټر کې ما ډېر بحث کړی دی، کوم ځای کې مشکل وي تاسو کولی شئ بیا پوښتنه وکړئ. دوهم مورد د خصوصي بین المللي حقوقو او عمومي بین المللي حقوق د تفاوت، یعنی په کوم ځای کې دوی فرقونه لري، یعنی د دوی افتراق کوم ځای کې دی.
دا چې مخکې مو د خصوصي بین المللي حقوق او عمومي بین المللي حقوقو ترمن د مشابهت نکات توضیح کړل، اوس غواړو چې دغه دواړو شتو ترمن د تفاوت نقطې د مطالعې لاندې ونیسو. عمومي بین المللي حقوق د خصوصي بین المللي حقوق برخلاف په ټولو هیوادونو کې یو شان بین المللي معاهدې په یو وخت او یو موضوع کې اجرا کیږي، په داسې حال کې چې په خصوصي بین المللي حقوق کې د هیوادونو حقوقي نظامونه د تعداد او تنوع له حیثه فرق لري، نو ځکه نوموړي حقوق د افراد او اشخاص پر حقوق باندې سره نه کوي چې په نړیواله سطحه سره یې ترتیب او تنظیم کوي. هر دولت واک لري چې نوموړي قواعد په جدا شکل سره د خپل قلمرو په داخل کې ترتیب او تنظیم کوي، مګر دا چې دولتونه د دوه یا څو معاهدو د لاسلیک کولو په اساس بل ډول توافق کوي. دا هم ما په چپټر کې ډېر موارد ذکر کړ دي، خو زما هدف د دې موارد نه همدغه دی. تاسو چپټر کې ما ذکر کړی په لنډ ډول مونږ د خصوصي بین المللي او عمومي بین المللي حقوقو د تفاوت یا د افتراق نقطې داسې بیانوو. لومړی د فایلونو او موضوعاتو له مخې د عمومي نړیوالو حقوقو فایلین دولتونه او نړیوال سازمانونه او د خصوصي حقوقو فایلین خصوصي افراد تشکیلوي. مونږ تاسو مخکې مو د عمومي نړیوالو حقوقو تعریف کې هم داسې ویل دي چې هغه قواعد مقرر دي چې په نړیواله سطحه د دولتونو او یا نړیوالو سازمانونو ترمنځ روابط تنظیموي. یعنی فایلین څوک شول؟ دولتونه او یا نړیوال سازمانونه شول. او په خصوصي بین المللي حقوق مونږ تاسو ویل دي چې هغه قواعد مقرر دي چې په نړیواله سطحه د افرادو روابط تنظیموي. یعنی د دې خصوصي بین المللي حقوق فایلین افراد او د عمومي بین المللي حقوق فایلین څوک دي؟ دولتونه او نړیوال سازمانونه دي. د منابعو له حیثه نړیوال عمومي حقوق خاص او ځانګړي منابع لري، خو د خصوصي نړیوالو حقوق اعظمي منابع د داخلي حقوقو منابع دي. مونږ تاسو د نړیوالو عمومي حقوق د دریم سم کې لوستل دي، ځان ته منابع لري، خو د خصوصي بین المللي حقوق اعظمي منابع د داخلي حقوق داخلي قانون یعنی قضایي رویه، عرف، عادات، دکتورین و نظریات هم دغه دي. دریم د خصوصي نړیوالو حقوقو مبني اساس عموما د یو هیواد اراده ده، ولې د عمومي نړیوالو حقوقو مبني لږ تر لږ د دوه هیوادونو یا د دوه څخه د زیاتو هیوادونو اراده او د نړیوالو عمومي حقوق تابع دي. د دې نه هدف همدغه دی دریم مورد کې چې نړیوالو خصوصي حقوقو چې منځته دي هغه کې د یو هیواد اراده ده چې د هغې قانون په اساس رامنځته کېږي، مګر د نړیوالو عمومي حقوقو مبني د یوه څخه زیات د دوه او یا د زیاتو هیوادونو په هغه کې اراده شامله ده. څلورم د موضوعاتو او اصلاح د مراجعو له مخې هغه مراجع د نړیوالو عمومي حقوقو له مخې اختلافات ته رسیدګي کوي، د عمومي نړیوالو حقوقو له مراجعو څخه عبارت دي، لکه د نړیوال محکمې دیوان. اما هغه مراجع چې نړیوالو خصوصي اختلافي مسایلو ته لاسرسي کوي داخلي قضایي مرجعو څخه عبارت دي. البته په ځینو ځانګړو مواردو کې د کورنیو مرجعو سربېره ځینې نور مرجع هم لاسرسي کوي. یو بل مونږ چې د بحث او مطالعې لاندې نیسو هغه زمونږ د خصوصي بین المللي حقوقو رابطه د بین المللي تجارت سره ده. د خصوصي بین المللي حقوق او د بین المللي تجارت حقوق ترمنځ مشابهتونه په لاندې ډول دي. پورته دواړه څانګې د داسې موضوعاتو په مسایلو څېړنه کوي کوم چې د خارجي عنصر لرونکي وي، چې د خصوصي بین المللي حقوق بحث کې د قوانین تعارض د بصلاحیته مراجعو د رسیدګۍ تعارض او د محاکمو تعارض د بررسۍ لاندې نیول کېږي، چې بیا د تعهداتو، قراردادونو او د بین المللي تجارتي اسنادو ثبت د بین المللي تجارت حقوقو عمده او اساسي موضوعات تشکیلوي. او بله دا چې په دې وروستیو کې تجارتي مبادلات او اقتصادي راکړې ورکړې او هم بین المللي تجارت تر ډېره وده کړې ده، چې دغه مسایل د خصوصي بین المللي حقوقو د انکشاف سبب هم ګرځي. په حقیقت کې د قوانینو تعارض د حل قواعد په نړیوال تجارتي مسایلو کې د یوې مشترکې ګټې په حیث ګڼل کېږي او د یوې مشابه او مساوي قانون او یا قوانینو په اساس تنظیم او عملي. نو ځکه ویلی شو چې خصوصي بین المللي حقوق او نړیوال سوداګریز حقوق یو له بل سره یو لړ عمده توپیرونه لري. هغه دا چې د شخړو او اختلافاتو د حل او فصل روشونه په دواړو څانګو کې یو شانته نه دي، ځکه په خصوصي بین المللي حقوق پر اړوند موضوعات لکه اختلافات د داخلي محاکمو کې حل و فصل کیږي، خو په نړیوالو
سوداګریزو حقوقو پورې تړلي مسایل د بین المللي حاکمیت د روشونو او لارو چارو څخه استفاده کوي. همدارنګه نړیوال حقوق د هغو شخړو او موضوعاتو څېړنه کوي چې تجارتي سیغه او جنبه ولري. پرته د اسنادو څخه علاوه په ټولو تجارتي اړیکو کې لکه اخیستل او خرڅول، حمل او نقل، سرمایه ګذاري، فني او تخنیکي همکاري، تجارتي نمایندګي، کمیشن او نور مشابه تجارتي فعالیتونه په بر کې دي. په داسې حال کې چې خصوصي حقوق هغه موضوعاتو ته شامل دي کوم چې د خارجي عنصر لرونکي وي، که هغه تجارتي او یا نه تجارتي بڼه او یا هم احوال شخصیه پورې تړاو لري، نو ځکه یې ساحه پراخه ده. هدف د دې نه همدغه دی چې خصوصي بین المللي حقوق یعنی په مجموع کې په خصوصي بین المللي حقوق کې بین المللي تجارت هغه رامنځته کېږي، په بر کې نه ځي. خو مګر په بعضو مواردو کې د بین المللي تجارت ساحه یې ډېره پراخه شوې ده. د هغې دپاره ځان ته قواعد و مقررات جوړ شوي دي. د بین المللي د اتاق تجارتونه په هغه شوي دي. په بعضو مواردو کې د هغې سره تفاوت پیدا کېږي. یعنې که موږ همداسې هم ویلی شو چې بین المللي تجارت هم د خصوصي بین المللي حقوقو سره هغه د اشتراک رابطه یې همدغه ده چې امکان لري موږ د خصوصي بین المللي حقوق په قواعدو او مقرراتو کې د بین المللي تجارت موارد هم پیدا کړو. او تفاوت په دې کوو چې د بین المللي تجارت ساحه اوس ډېره پراخ شوې ده. د دې لپاره ځان ته قواعد او مقررات جوړ شوي دي او تنظیم شوي دي. نن ورځ دومره درس برس دی. بله ورځ چې راځو انشاءالله د خصوصي بین المللي حقوقو فواید باندې بحث او مطالعه لاندې نیسو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.